چې په ګرده کې ستاسو کوم قسم کاڼه وي، که دا کچ کاڼه دی او که غټ کاڼه دی، کورکوټه دی او که غټ دی جي، یو قرآني آیات مبارکه درته ښیمه، ځکه چې ما دا آیات مبارکه د یو ملګري د ښولو نو الحمدلله د هغه ملګري هغې ما ته په واتسپ باندې بیا رابطه وکړه. قاري صاحب محترم، تاسو چې ما له کومه وظیفه راکړه نو ډېر خوشحاله شوم. ډاکټرانو باندې هم ګرځېدلی وم، حکیمانو باندې هم ګرځېدلی وم، خو تاسو چې کومه نسخه مونږ ته وښوله قرآنیه دغه آیات مبارکه مونږ ته وښودلو، ما په هغې باندې عمل شروع کړو. د الله فضل دی، په 17 ورځو کې زما وایي د ګردې کې کومه غټه ګیټۍ وه هغه الحمدلله ذره ذره ختمه شوه، یعنې زما نه هغه تکلیف ختم شو. بیا ما ته قاري صاحب محترم تاسو په کار دي؟ نو ما ورته ومې قربان زما خو هېڅ هم نه دي په کار، صرف دواګانو محتاج یم، دواګان راته کوئ جي. نو زما زړه وغوښتله چې ولې دا وظیفه تاسو سره شیر نه کړم، یعنې تاسو ته ولې ونه ښیمه. زما ارمان دی چې زه چاته داسې یو عمل وښیمه چې په هغې سره هغې ته پیدا حاصله شي، هغه تکلیف دې ختم شي. زما دا همیشه دا مې ارمان دی. بس یو ورور ته تکلیف دی، یو غریب ته تکلیف دی، زما زړه غواړي چې هغې ته دا تکلیف ختم شي، دا مشکلات دا ورته ختم شي. دا په زړه ارمان دی، بس نور مې هېڅ هم یو ارمان نشته جي. نو دا وظیفه تاسو ته هم در کومه، اجازت په خصوصي هغه خلکو ته میلاویږي، هغه نوجوانانو خویندو میندو وروڼو ته میلاویږي. په کمنټ کې خو ښکلی مزدار سبحان الله ولیکي او د خپلو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړي. زما سره په دې نیک کار کې تاسو هم شریک شئ جي. آیات مبارکه په اولنۍ سپاره کې دی، د اولنۍ سپارې دغه آیات مبارکه چې 73 نمبر آیات نه والا 74 نمبر آیات پورې. خیر ما درته په دې ویډیو کې منشن کړی هم دغه آیات مبارکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره آخره پورې. ښه دا آیات مبارکه به تاسو د سهار د مانځه نه بعد 21 پیرې وایي، 21 پیرې به دا وایي، په اوبو به دموئ او سکی به. انشاءالله العزیز دا عمل تاسو 41 ورځې وکئ. انشاءالله العزیز دغه ګردو کې چې کومه ګیټۍ ده دې به نوم او نشان پاتې نه شي، یعنې هر څه به ختم شي. ښه صحیح دی جي، جزاک الله خیر.